یو کابلی مولا د یو اجړا جنازه یې کړې وه. نو مولیانو رونیو چې د اجړا جنازه خو نه کېږي، دا د ښځې نیت تړلی و که د سړي. هغه ویلې په حرام کښېني، ښځه او نر پکې نه و او نه مې نیت تړلی و، خو ما دا نیت وتړلو چې یو منبوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. خلکو مې وویل چې الله اکبر، ویل مال چې خښوئ یا ګرمي ده چې کار خلاصېږي. دا دې جنازې دي یا د دې نکاحونه دي؟ اول ستاسو نکاح چې په ایمان وی تړلی کېږي، اوس در نه تپوس کوم. اوس چې ستا نکاح تړلی کېدو تا هغه وخت کې څه لفظ ویلی و؟ یاره که لفظ تاسو له درځیم نو دا ګیره کالوم. لفظ مولا ورته داسې بنګ دا جنان هغه هلک هم بنګ بنګ وکړي، هم بنګ بنګ وکړي. ځکه چې هلته ډمتوب قضا کېږي، ښځې هم په ګډا دي، نران هم په ګډا دي، هلکان هم په ګډا دي، بوډاګان په وریجو اخته دي، صاحب دا سنت ورته والی دي، نوړی تې قضا کېږي. نکاحونه څه کوي؟ نو کابل استاذ ته مې وویل چې هلکه ته نکاحونه هم داسې تړلی وی، خدای په راستی که مې تر اوسه سم نکاح تړلی. مال څه کې؟ ویل ورته یم چې د اخره مې درکړه څنګه چل کې؟ هغه هو ناري کې ویل زه یم چې مبارک شه. نکاحونه م خوار، جنازې م خوارې، امامت م خوار. زه د داسې خوار ساتلی یم په جومات کې، زه چې د اختر مونځ څومره اهم مونځ دي. د اختر په ورځ یې ولاړ یم او ته راپسې ولاړ یې، او نیت کې مې دا چې دې خنزیر خو غوا اغوستې ده او دا سرمن به یې ماله نه راکوي. نو خدایه چې د ده مونځ خو ما پسې ونه کړي. داسې ده که نه؟ د اختر مونځونه مم تباه دي، قسم په خدای چې دا د جمعې مم تباه دي. په روجو کې تراویح مم تباه دی. پی جي صاحب چې مخ راواړي او دعا کوي، ټول ورته دا سپېره ناست دي، دوی کې به څه درک لګي کورې وران شه. دا خو چندم جوړ خواره ده. نو لګیا یي مخکې سر شڼی را شڼی، خو دا نیت نه یي چې ګینې دا خلک دی واقعي دا قرآن ووري. آرام کښېنئ، خبره د دې ځای ده. دا دې ځای ته الله ګوري چې زما متعلق په دې ځای کې ستا څه دي. د امام حسین په دې ځای کې الله او د الله حکم د سر پرې کولو په ټیم کې بی بی زینب ته وویل، ویې که نه چې الله ویلي دي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. د خدای حکم دی چې زینب ته به په کور کې ناسته ځان به بې پردې کېنه، زما سر به اوس پرې کېږي او ته که د خیمې نه بار راووتې نو خدای به یې سزا درکوي. اړه دې ته اړه داو. جنگ خو په پاکستان کې د غلام اسحاق او د نواز شریف جنگ نه و. د غلام اسحاق او د نواز شریف جنگ تاسو په ایمان ووایئ چې د دوی جنگ د قوم د پاره و. د دوی جنگ د دین د پاره و، د دوی جنگ د مذهب د پاره و. جنگ دی لاو چې په تالک تیل زیات مګلې شوي دي او په ما کم دي، نو تا نه را کوزومه چې ځان زیات غوړ کم. خبره د تیلو وه. ملک نه څه جوړ کړل، نن د دې ملک څه انجام دی. سیاسی اولیاء پکې را پاسې ده چې تاسو په پیغمبرو منلی دي. د خدای حکم حی علی الصلاة د چا حکم دی؟
او حی علی الفلاح د چا حکم دی؟ اره ورځ د خدای 15 آوازه درته په جماعت کې کیږي، 15 آوازو له جماعت ته نه راتلې د خدای په آواز او لیډرګي او لیډرګۍ ویلیو، نو لانګ مارچ ته لکونه خلک تیار شوي.